محترمو د رمضان المبارک د دویمې عشرې ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. دا وظیفه محترمو چم کړي نو امید شوي نه دي. فرمای محترمو د چا حاجتونه کو د غرونو برابري، ناممکن حاجتونه کو د چا وي او دا پوره کیږي نه. د چا مشکلات داسې وي چې د هغه ذهن ته راځي چې یاره دا مشکلات نه حل کیږي. دغه رنګې د چا مال او دولت پکار وي، د چا رزق پکار وي، د چا بیل کور پکار وي، د چا محترمو نوکري پکار وي، د چا روغ صحت پکار وي، د چا د بیمارو نه نجات پکار وي. څوک داسې وي چې په کور کې جنګ جګړې دي، د هغې نه نجات غواړي او دا وایي چې الله پاک دې ما ته بخښنې را نصیب کړي او ما ته دې جنت الفردوس را نصیب کړي. محترمو همدا وظیفه ستاسو لپاره ده. د قرآن مجید او د حدیث مبارکه په رڼا کې دا وظیفه تاسو ته دا ښودل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. محترمو رمضان المبارک کې چا هم دا وظیفه کړې ده، الله پاک دوی نه امیده کوي نه مایوسه کوي. رمضان المبارک نه علاوه هم دا وظیفه چا کړې دومره پاورفل ده. د قرآن مجید د حدیث مبارکه ګواهي ده چې الله پاک به د انسان مایوسه کوي نه. په خپل الله پاک وایي چې زه به د انسان له دا ورکوم. یاد ساتئ محترمو که تاسو په ژوند کې سکون غواړئ دا وظیفه هم ستاسو لپاره ده. که تاسو په ژوند کې د بیمارو نه نجات غواړئ دا وظیفه ستاسو لپاره ده. که چېرته تاسو داسې حاجت وي ستاسو چې هغه نه پوره کیږي نو بالکل دا وظیفه ستاسو لپاره ده. دا وظیفه وکئ او خپل حاجات دا پوره کړئ. څومره ستاسو مشکلات دي او دغه مشکلات دا حل کیږي نه، دا وظیفه محترمو دا ستاسو لپاره ده. بالکل د رمضان مبارک په دویمه عشره کې دا وظیفه وکئ. الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي، تمام مسائل دا به ختم کړي. فرمای محترمو الله پاک په قرآن مجید کې په سورة نوح کې فرمای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. که چرته دا خلق استغفار وای نو زه به دې خلکو ته معافي وکړم. لومړی خبردار شو چې الله پاک موږ او تاسو ته معافي کوي. بیا فرمایي چې ویمددکم باموال و بنین، زه به دوی له ډېر زیات مالونه ورکړم، زه به دوی له ډېر زیات بچي ورکړم. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، زه به دوی ته باغونه ورکم، زه به دوی ته نهرونه ورکم. دغه رنګه دنیا مسائل پکې محترمو نورم ذکر کیږي. محترمو کم ذات ورکوونکی دی په خپل هغه وایي چې څوک استغفار وظیفه کوي او څوک استغفار وایي زه دا ورکوم دا ورکوم دا ورکوم چې په خپل الله پاک وایي او الله پاک په خپل خبره باندې عمل نه کوي. یاد ساتئ د قرآن مجید په شانته مقدس کتاب کې الله پاک ویلي چې زه به دوی له دا څیزونه ورکوم. نو تاسو هم دا وظیفه وکئ او دا خپل مرادونه دا پوره کړئ. حسن بصري رحمت الله علیه په یو مجلس کې 15 کسان راغلل. چا ورته ویل باران نه کیږي، وظیفه راکړه چې باران وشي. هغه ورته وایي چې استغفار وظیفه شروع کړه باران به دا وشي. استغفار ویل پټې پورې لاتلې نه و چې باران وشو. چا ورته دا وایي چې یاره د مال او دولت کمی دی او داسې وظیفه راکړه چې مال او دولت مې سیوا شي. د استغفار دا وظیفه ورکړله دې لپاره ورکړه چې مال او دولت یې سیوا شي. نو دغه رنګې بل سړی راغلی د هغه بیمارو او هر قسم خلک رالل د بېلې بېلې مسلې دپاره یې تپوسونه وکړل او دوله صرف د استغفار دا وظیفه ورکړله. یاد ساتئ محترمو څومره شاګردانو هغوی ورته ویلې چې دا هر قسم خلک رالل، بیماری مختلفې او ډوز یو دا ولي. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته فرمایل چې الله پاک په قرآن کې دا وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. دا ټول خبرې او توکل چې الله پاک په خپل وینو زه ځان نه ویم. دا غرنګ محترمو تاسو د استغفار دا وظیفه را پوره کړئ. لومبه هو استغفار ختم وکړئ. 1100 پیری تاسو استغفار وایي. بیا روزانه په د 10 ورځو کې 100 پیری استغفار وایي او د هغې نه بعد دعاګانې کوئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو تمام مسائل لا به ختمي. دغه رنګ تمام حاجت به الله پاک پوره. د 10 ورځو محترمو کوم ذکر دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا دوان اسکارم کولای شي او دام کولای شي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. کچرته ردینه علاوه بل چاله سبل س استغفار ورزي بالکل حرام کولای شي. هو مطلب دا شو چې پر الله سورزو کې تاسو د استغفار ذکر دا ډیر زیات وکړي. که یاد ساتئ محترمو چې په دې ورځو کې تاسو نه منځونه را پاتې نشي، ستاسو نه تراویح محترمو را پاتې نشي. ډیرو نه خویندې داسې وي چې هغوی روژه نیسي خو نه مونځ کوي نه تراویح کوي نه ذکر کوي، نو روژې هغه رنګې مزه نه چې څنګه پکار ده. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.